Satunya ayat beliau wae. Awalnya ayat beliau wae. Nawasi. Akasi nawasi kana ya nabi. Nawasi asli nawasi. لما جاءهم. سورة البقرة آية نمبر 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعنة الله على الكافرين. بیگانی آیات کی مون د یهودو عربت صفت ذکر کړو چې هغوی د دې نه مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام په وسیله باندې به دعاګانې غوښتې او الله تعالی به له فتح ورکوله. او چې کله نبي علیه الصلاة والسلام راغی او دوی ښه وپېژندو چې دا نبي اخر الزمان دی، نو کفرو به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې انکار وکړو. نو الله تعالی فرمایي: فلعنة الله علی الکافرین. لعنت د الله تعالی دی په کافرانو باندې. نو بیګا موږ د وسیلې خبره کړې وه او د وسیلې اقسام هم ویلي او د وسیلې چې کوم احادیث دي هغه هم ویلي وو. نن دې لعنت لفظ کې خبره کوو چې لعنت څه ته ویل کېږي، لعنت په چا باندې جایز دی او په څو قسمه باندې دی. نو یو لعنت په حق د کافرانو کې دی. نو چې کله الله تعالی فرمایي چې لعنت د الله دی په کافرانو باندې، نو دې مطلب دا دی چې الطرد والابعاد عن الرحمة والكرامة والجنة عن الاطلاق، چې د کافر مبارک داسې وویلی شي چې په کافرانو د الله لعنت وي. نو دې مطلب دا دی چې د الله تعالی د رحمت نه لرې دی، د الله تعالی چې کوم عزت د مسلمان کوي د هغې نه لرې دی او د جنت نه دی لرې دی او دی همیشه لپاره په جهنم کې دی. نو په کافر باندې د لعنت مطلب دا دی چې که په یو ځای کې په یو حدیث کې چېرته کې په مؤمن باندې په ګناهګار باندې لعنت راغلی دی، نو د هغې نه مطلب دا دی چې که چېرته کې دې انسان دا ګناه نه وی کړی، نو الله تعالی به له داسې عزت کړی دی چې د متقیانو څنګه عزت کوي. او چې ده دا ګناهونه وکړه، نو الله تعالی فرمایي زه عزت نه کوم. نو د مؤمن په باره کې چې په حدیث کې یا په یو ځای کې لعنت راغلی دی، نو مطلب دا دی چې الله تعالی دې انسان عزت نه کوي. داسې نه ده چې دی همیشه لپاره په جهنم کې دی. خو دې نه کوم مخکې دا خبره زده کول پکار دي چې لعنت چې په شریعت کې راځي، یو په کفر باندې راځي. چې کوم خلکو کفر کړی، نو الله تعالی یا رسول په هغوی لعنت کړی. دویم چې کوم خلک بدعت کوي، بدعت دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو کار نه دی شوی، صحابو نه دی کړی، وروسته خلک جوړ کړي او بیا د دین حصه کړي او لازم یې کړی، دې ته بدعت ویل کېږي. نو شریعت په هغوی باندې لعنت کړی دی. او بیا دیم مرتبه چې دی نو هغه فسق دی او ګناه. نو په دې ګناه کې کله الله تعالی داسې وکړي چې یو عام خبره وکړي، لکه الله تعالی فرمایي: لعنة الله علی الکافرین. لعنت الله تعالی په کافرانو باندې. نو عامه خبره وکړه، کافران پکې داخل شول. کله کله الله تعالی داسې وکړي چې یو خاص صفت ذکر کړي، لکه الله تعالی فرمایي چې لعنة الله علی اليهود والنصارى. لعنت الله تعالی په یهودو په نصاراو باندې. نو کافر یې یاد کړو، خاص خلک یې یاد کړه چې یهود او نصارا دي. او دریم قسم دا دی چې انسان په یو خاص انسان باندې لعنت کوي. نو په شریعت کې دا منع ده. لکه څوک داسې نشي ویلی چې مثلا په دې زمانه کې د ټول نه زیات ګناهګار دی نو دا ټرمپ دی.
نو څوک داسې نشي ویلی چې د الله لعنت کوي په ټرمپ باندې د هغې وجه ده وجه دا چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی کافرانو خو وروسته ایمان راوړی نو په شریعت کې دا خبره منع ده چې په خاص کس باندې ووایي لعنت نه وي مو داسې ویلی شي چې مثلا دا شرابخواره چې دی په دوی د الله لعنت چې کوم خلک مثلا سود کوي نو په هغوی د الله لعنت څوک چې صحابه کرامو ته کنځلې کوي د الله لعنت داسې ویلی شي خو خاص یو کس نشي یادولی چې په دې انسان باندې د الله لعنت وي د هغې وجه دا ده چې ګوره حضرت وحشي رضي الله عنه چې مخکې کافر و او څومره لوی جرم یې کړی خو بیا ایمان راوړ صحابي ته جوړ شو رضي الله عنه ورسره ویلی کېږي نو دې وجې نه په شریعت کې خو مونږ خلک څه کوو مونږ چې دی نو خاص و چا خو صحیح مسلمان دی په هغه باندې لعنت وایو په تا دې لعنت یو ستا په اهل دې لعنت یو په پلانکي لعنت دي دا په شریعت کې نه دی ما تاسو ته وایي چې ګوره د ټول نه زیات ګنهګار او کافر په دې دور کې څوک دی ټرمپ دی دومره ظالم دی خو هغه داسې نشي ویلی چې د الله لعنت دی په ټرمپ باندې ځکه څه بدلېږي چې مسلمان شي بیا به څه کوي دا د ټولو علماو په حدیث باندې مسلمه قاعده ده خو په احادیثو کې ډېر خلک داسې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام والسلام لعنت ویلی دی خو ګوره خاص کس نه دی یاد کړی ما تاسو ته ووایي خاص کس نه یاد کړی او که نبي علیه السلام والسلام خاص کس یاد کړی نو هغه ورته الله تعالی ښودلی چې ده ته الله ایمان نه نصیب کوي نو ځکه ورته نبي علیه السلام لعنت کړی لکه نبی علیه السلام والسلام په ابو جهل باندې لعنت کړی دی نو دا ورته الله ښودلی و چې دی نه مسلمانېږي ځکه یې کړی دی نو موږ ته خو پته نشته چې څوک مسلمانېږي څوک نه مسلمانېږي نو موږ به خاص کس باندې لعنت نه کوو حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول فرمایلی دي چې لعنت د الله تعالی دی وي آکل الربا چې څوک سود خوري نو یو پکې هغه انسان شو چې څوک سود خوري نو ګوره نبي علیه السلام داسې ونه وایي چې په دې پلان کې انسان دی لعنت وي بلکې په سودخورو دی د الله لعنت وي نو حدیث کې ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فدي خلق باندې د الله لعنت دی د نبی اسلام په جواب باندې د قیامت په ورځ باندې یو پکې سود کوونکی انسان دیو جنا سود چې سود کوي نو د الله تعالی لوی دشمن دی موږ روزه او موږ عبادت لري انسان چې د نه قبليږي دا یو پورې چې حدیث کې راغلي دي چې انسان د خپل والدین سره بدپیلي وکړي او 15 شکایت یا شپږ شکایت وکړي و دې نه زیات ګران او ډېره سزا چې نو هغه انسان د چې سود خوري نو نبی صلی الله علیه وسلم د یو سودخور انسان یاد کو دویم د سود په مال چې بل انسان ته ورکوي یعنې مطلب دا دی چې یو سود کوونکی دی چې څوک یې کوي دا چاله چې ورکوي په ده باندې هم د الله لعنت دی دوه کسان شوه دریم سودي کاروبار لیکونکی چې کوم انسان سودي کاروبار لیکي در باندې به چې کوم منیجر سره یو لیک د سقط لیکي لعنت الله په ده باندې د الله تعالی لعنت دی نو په شریعت کې بل هغه انسان چې په سودي کاروبار کې لیکل کوي په ده باندې هم د الله لعنت دی بل په سودي کاروبار کې ګواهي کوونکی څلورم چې هغه انسان چې په سودي کاروبار کې ګواهي کوي تو سره لاړې وخت کې چې دی نو ته وایي چې زه ګواه شوم او داسې موار شوم او یا مطلب دا دی چې دا انډر پلین چې کېږي او دا څومره په دې بارګلونو کې چې دا سودونه کېږي او دا کم خلک پکې ګواهان دي په دوی د الله تعالی لعنت دی هغه خلک چې دا کاروبار کوي نو څلورم سودي کاروبار کې لیکونکی انسان باندې منشي او عیار په دوی باندې د الله لعنت دی او په سودي کاروبار کې ګواهي ورکوونکي په دوی باندې د الله لعنت دی پنځم خالونه لګوونکي زنانه کدا سړی وي او کدا زنانې وي چې څوک خال لري نو اکثر داسې خلک لري چې د ماشومانو دا عادتونه په دې سترګو باندې شته راشنه کېږي او دا بیا یې صحیح تر دې پورې چې دا پرنجو منجو باندې چې لګوي دا نه دي پکار ځکه شریعت کې مطلق راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والواشمه هغه زنانه چې خال چاته لګوي په دې باندې د الله لعنت دی دغه شان ده کې هغه کس چې په هغه باندې خال لګولی کېږي لکه یوې لګوونکی دی او دا په چا باندې چې لګي په ده باندې د الله لعنت دی دغه شان ده کې زکات او عشر منع کوونکي انسان د الله لعنت دی اووم هغه انسان چې زکات نه ورکوي
یا عشر نه ورکوي نو په هغوی باندې د الله لعنت دی. بل اتم هغه کس چې هجرت وکړي او بیا چې د هغې نه بعد داسې وکړي چې د هجرت وکړي خو د کافرانو د ملک نه وکړي او بیا لاړ شي په یو ځای کې اوسېږي او د مسلمانانو سره جهاد نه نه ځي، نو په داسې انسان باندې د الله لعنت دی. نو دا خو په دې حدیث کې اته قسمه راغله، خو په بل حدیث کې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ما ته جبرائیل علیه السلام راغی او ما ته ویل چې لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتائها وساقيها ومسقيها. نبی علیہ السلام و جبرائیل علیہ السلام راغی ما ته ویل چې لعنت دی په هغه انسانانو باندې چې شراب جوړوي، چې کوم انسان د شرابو کاروبار کوي، نه هم هغه خلک چې د شرابو کاروبار کوي. لسم هغه انسان چې شراب نه چوڼي په نیت د شرابو باندې لکه یو کاروباري دی، یو پکې بیا کارکوونکی دی چې هغه د شراب د انګور چې دی دا نه چونکي او بیا د شراب جوړوي، نو په دې باندې لعنت دی. بل هغه انسان چې د انګورو نه چوړولو غوښتنه کوي چې د چا ته ووایي چې ګوره سفارش وکړي چې د انګور ورکړي شراب جوړ شي، نو په دغه باندې لعنت دی. دولسم شراب څښونکي چې څوک شراب څښي په دې باندې د الله لعنت دی. دیارلسم شراب باروونکي چې څوک په دې ګاډي کې وړي سپلایي کوي په دې باندې د الله لعنت دی. او څوارلسم د چا کله چې یوړلی شي، لکه مطلب د چا کله د شراب یوړلی شوه یا د چا کله امانت کېښودلی شوه په دې هم د الله لعنت دی. پنځلسم شراب خرڅوونکي یا هر هغه شی چې نشه پکې ده او هغه څوک خرڅوي نو په هغوی باندې د الله لعنت دی. او شپاړسم شراب اغوستونکي چې څوک یې اخلي د کاروبار په نیت باندې د الله لعنت دی. او بل انسان باندې شراب څښونکي لکه بعضې ټایم انسان په خپله نه څښي خو بل انسان ته ترغیب ورکوي چې دا وڅښه، په دې باندې د الله لعنت دی. یا په خپله هم څښي او بل انسان ته هم وایي چې یې وڅښه، په دې باندې هم د الله لعنت دی. لکه دې دور کې مثلا د عایش شوه دا ښځونه دا ټول لعنت دی، په دې خلکو باندې د الله تعالی لعنت دی. بلکې ښه خبره ده چې دا کم خلک هسپتالونه جوړوي علاج کوي، خو زما غالب ګمان دا دی چې دا کم خلک هسپتالونه جوړوي نو د ټول زیات نقصان دوی کوي. څنګه دوی مریضان راپکاري نو اکثره بیا دوی کوي لکه نصفه مهاجر بیا دوی کاروباري نو چې دوی مریضان سیوایي نو بیا به خلک راشي که نه، بیا اکثر د دوی کاروباري نو هغوی تقسیموي خلک چې مریضان کېدای شي بیا هسپتال ته راوړي. خو ټول به داسې نه کېدای شي ښه نیت والقیني او بد نیت رامي. نو بل په حدیث کې دا راغلي دي اتلسم نمبر بل چاته د شرابو ځای ورښودونکي چې څوک د شرابو ځای چاته اخلي چې تناسب کې میلاویږي یا مثلا په ځای کې ایس میلاویږي نو په دوی د الله لعنت دی. نولسم تصویر جوړوونکي چې څوک تصویران جوړوي د پیغمبران د نقشې جوړوي په دوی د الله لعنت دی. دغه شانته کې د مصیبت په وخت کې خپل مخ وهونکي هغه زنانه چې کله مصیبت راشي یا نارینه او خپل مخ ته څپېړې راشي او خپل ځان وهي په دې خلکو ته الله تعالی لعنت دی. ګریوان شلونکي هغه زنانه چې چاته مصیبت راشي او خپل ګریوان وشلي یا نارینه چې خپل ګریوان وشلي د مصیبت په وخت کې په دې خلکو ته الله لعنت دی. دغه شانته کې د هلاکت او د تباهۍ خیرې کوونکي هغه خلک چې هغوی خیرې کوي بل انسان د تباهۍ د هلاکت نو په دې انسانانو باندې د الله لعنت دی. او 23 نمبر رشوت ورکوونکي چې څوک رشوت ورکوي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، څوک چې رشوت ورکوي. او 24 نمبر رشوت اخیستونکي څوک چې رشوت اخلي په مختلف نومونو باندې په دې باندې چې ډیر شو یو ساعت پاڼې ټول رشوت دی، په دې باندې د الله لعنت دی. او 25 نمبر الواصله د بل په سر کې بازاري اخطا لټونکي. په دې کې مسله دا ده چې یو د انسان د خپل جسم نه اخته ویستلی شي او هغه پکې وکرلی شي نو دا جایز دی. او که چېرته داسې وشي چې د بل ځای نه حاصل کړی شي او هغه په سر کې یا په یو ځای کې اخته لګوي نو هغه بیا د الله لعنت دی. او که د خپل بدن ویښته وي نو بیا جایز دی. نو حدیث کې راغلی دی چې الواصله چې د بل په سر کې ویښته لګوونکي دې کې یو دا مسله راغله نو دا زنانه چې دی ناپوهې اکثر د خپل یخته خرڅوي
دا حرام او ناجایز دي. په دې باندې چې کوم لوښي یا ساعت دي نو هم ولې حرام دي او صدقه کوي بل انسان ته. دا غي وجه دا چې دا د انسان د بدن یو جز دی او زموږ دا ټول بدن دا د الله تعالی دی. نو موږ له اختیار نشته چې موږ د خپل بدن اعضاء او خرڅ لکه مثلا باندې چې خلاف کوئی زو خپل ګردې خرڅ کوي دا حرام ده. مستعان ده خدای تعالی دا شنه ګرده بل انسان ته ورکړه دا حرام دی. دا یو ځای چې دا په الله تعالی کار کوي ته بل ورکړه دا د اختیار د کړی شته. نو دا یو الواسطه په کتابه کې اخلاق خاصون کې په لعنت دی. بیا کنه په پاتې اختصاص 26 نمبر المستوصلات هغه زنانه چې بل څوک راوړي چې زما په سر کې خطو لګوا. او 27 نمبر نامسا هغه زنانه چې د مخ نه یا د ویزو نه خطو باسي یا د مخ نه خطو باسي یا د ویزو نه نو یو هغه اخراج هغه د ماليه د رئیس خبرونه په مخ باندې غوښنه هغه زنانه بس یا لیزر باندې خاطر کې مخیر دی. خو یو د دې لپاره چې هغه ویز نه لري یا یو په دې نیت باندې واسي مثلا هغه خالص او ډول ضرورت خو خیر ده کنه موږ یې ضرورت دې نه خبره ده او چې په دې نیت کې واسي چې ویز نه لري او دې نه تعالی لعنت دی. نو المسنامسا 27 نمبر 28 نمبر هغه زنانه چې بل چاته حکم کوي چې زما د مخ نه ویښتو باسه لکه مثلا دې زمانه کې بیوټي پالر چې هغه دې یو د زنانه د مخون ویښتو باسه او دې زمانه کې په دې لعنت دی. او بل المتفلجات هغه زنانه چې خپل غاښونه پټوي دا په معنا کې د واجب جوړي په تنګ غاښونه نه پخول زنانو خپل غاښونه چې د مخې اشعاع د سلامستو کټول دي باقاعده چې باندې کې به وسه پیدا کېږي نو بقیه مو د الله تعالی لعنت دی. نو 30 نمبر هغه سره چې د زنانو لباس شي چې د زنانو په شان د لباس یا د زنانو ډیزاین یا د زنانو لباس استعمالي الله لعنت دی. 31 نمبر هغه زنانه چې د سرو لباس کوي چې زنانه ده او د سرو په شان د لباس کوي کنه سوا په شان داري عام طور باندې نوستو کې یو څه ورسکي چې سړي چې د نوې پنسي پس ما کوي راکړي او زنانو چې د پنسي چې د پر کې کار کړ زموږ کار خو شروع کوم دراوي شو دا شان د کې چې نوې دلته کې ډېر ماشوري او څنګه د دې یو ځان له پټي پیدا کړی پټي پیدا کړی او سرونو کې یې شو پټي دي سړي نه الله تعالی دی. نو 31 نمبر شو 31 نمبر هغه زنانه چې د ځان سره جوړي خو نه تصور کوي. او 33 نمبر لعن الله السارق يسرق البيضة هغه انسان چې غلا کوي غلا کوونکی باندې د الله تعالی لعنت دی چې څو غلا کوي. 34 نمبر لعن الله المحلل والمحلل له چې یو سړی مثلا خپل خزه چې د الله تعالی کوي او بیا انسان او صدا شرط لګي چې هغه ترتیب مرتبه او دغه نه بعد بدل حلال شي محلل بدل د لعنت دی. والمحلل له د کوم خاون لپاره چې حلال کړي شو د خاون باندې د لعنت دی. 36 نمبر المختفي هغه انسان چې کفن پټي کفن جوړ وته لیکي نو په دې باندې د لعنت دی. 37 نمبر هغه زنانه چې د مور کفن پټي او باندې د لعنت دی. او 38 نمبر لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا په يهوديانو باندې د الله لعنت دی چې خپل پیغمبرانو د قبرونو جوماتونه جوړ کړی دي او هغه د پیغمبرانو قبرونو ته سجدي کوي نو په دې باندې د الله لعنت دی. او 39 نمبر هله کوونکی هغه خلک چې د الله تعالی په احکاماتو کې هله حواله کوي لکه په دې باندې مستقل خبره کړې و چې مثلا د زکات پیسې دې هله وکي او په مدرسه کې ولګي د زکات پیسې دې هله پکې وکي قبضه کې او بیا پټای ولګي د زکات پیسې دې هله پکې وکي او په جمعه کې ولګي په دې باندې د الله تعالی لعنت دی. نو هله کوونکی 40 نمبر حرام خور چې کوم خلک د حرام کاروبار کوي یا حرام کوي دا لعنت دی. او 41 نمبر هغه زنانه چې هغه قبرونو ته ډېر زیاتې نو لغوي چې زنانه د قبرونو اجازه دی او چې مستقل زیرازي بس بل څه نه خو قبرونو ته زیرازي بیا په نور نقصانات کوي
هغه څه چې بیا پکې سحر کوي جادو کوي یو سره نو الله لعنت دی. 42 نمبر په مخ باندې داغ لګونکي دا د عربو یو رواج چې هغوی په مخ له داغ ورکوو په دې خلکو د الله لعنت دی. 43 نمبر په صحابه کرامو باندې لعنت ویونکي څوک چې په صحابه باندې لعنت کوي په دوی باندې د الله لعنت دی، په دوی باندې د فرشتو لعنت دی. او 43 نمبر خوشو. 44 نمبر لعن الله من لعن والديه هغه انسان چې خپل مور پلار ته کنځلې کوي په دوی باندې د الله تعالی لعنت دی. او 45 نمبر لعن الله من ذبح لغير الله چې ذبح کوي خو د الله نوم یاد نه کړي، د بت نوم یاد کړي، د بل چا نوم یاد کړي، نو په دې انسان د الله لعنت دی. او 46 نمبر لعن الله من آوى محدثا هغه انسان چې هغه مجرم یا بدعتي انسان ته پناه ورکوي. لکه بدعتي دی انسان مجرم دی، جرم یې کړی دی، قتل یې کړی دی، ناروا یې کړې ده او ته په خپل ضد ورله پناه ورکوي، په دې انسان باندې د الله لعنت دی. او بل 48 نمبر لعن الله من غیر منار الارض هغه انسان چې هغه پولي وهي پولي حدود هغه ورانوي. د انسان حق په دې ځای کې دی او تا پکې کټوټۍ وهي راوهي او بیا ګټه هلته کې کېږدي او بیا پرې خاوره راواړی او خپل طرف ته راواړی، نو دا څه شو؟ په دې انسان باندې د الله تعالی لعنت دی. 48 نمبر لعن الله من غیر منار الارض چې د ځمکې پولي وهي په دې انسان باندې د الله لعنت دی. او په هغې کې بیا 50 نمبر حیوان مسله کول چې کوم انسان د حیوان نه مثلا غوږونه کټ کوي، پوزه کټ کوي، لکه اکثر به تاسو د کډوالانو څخه داسې لیدلي غوږونه یې کټ کوي، لکۍ یې کټ کوي، دا بیا تکرار کوي، نو په دې باندې د الله لعنت دی. او 51 نمبر هغه انسانان چې په عامو لارو یا په ګودرونو کې امتیازي کوي، نو په دې کې ډېر خلک راغلي دي. زموږ یو بل عادت دا دی اوس نو دوی سړی وایي یاره ایسته په لاره کې کېني او امتیاز نه کوي او بیا چې پاس یا تاسو ته څه کولی شي بیا څنګه شل کوي. دا وهل غواړي دا خلک چې د الله په دا زمانه ځي لکه دا څومره بده خبره ده. زموږ دا عادتونه دي، دا سپي جنګول او بانګیان جنګول او یو دا عادت داسې انسان چې زه وایم په یو ځای کې ناست وي که نه زه یم چې بس انسان به پړي نه راکوي او بس چې داسې پانټۍ به واړی چې خدای دې بې خو بس لکه دا چې سړیتوب نشته سړی مې امتیاز یې کوي چې ته که نه مقام نه اوسه یا افغان چې ته په کور کې وکړه تو داسې امتیاز ورکړي بس هم راوسته یا مثلا کله چې قاري صاحب پوهه مسجد راته ګلاب په دې جومات کې یو خیر دی لکه اوس نو سړیتوب خیر دی نو په شا کې نو ګور په دې خلکو باندې الله لعنت دی چې په دې سیستم کې امتیاز کوي. او 52 نمبر چې په ولاړو اوبو کې امتیاز کوي، ډن جوړ مثلا خلک یې به استعمالي ساروي او هغه هغه په امتیاز کوي، نو په دې انسان باندې لعنت دی. او 3 نمبر چې انسان چې دنو الله تعالی خپل زنانه او د خاوند یو خاص عادت قایم کړی دی، د خاص اندامونه پیدا اخیستل جایز دي، او چې هغه د الله تعالی حدود دي نو د بل ځایونه پیدا کړي نو د انسان د الله لعنت دی. او 4 نمبر هغه انسان چې حق نه وایي، د حق وینا نه کوي، نو چې حق نه وایي حق ته معلوم دی او حق پټوي، په دې انسان باندې د الله تعالی لعنت دی. نو دا 50 اسباب په حدیثو کې راغلي دي چې په کومو خلکو باندې د الله تعالی لعنت دی. نو دې کې الله تعالی کومه لعنت الله علی الکافرین، لعنت د الله تعالی دی په کافرانو باندې. الله تعالی دې موږ د لعنت نه زموږ حفاظت نصیب کړي او دا کوم اسباب چې موږ وې الله تعالی دې موږ وساتي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.